لکه څنګه چې په ملا باندې د الله توحید بیانول فرض دي نو د توحید دپاره اجزا او پرزې دي یو پرزه د توحید دا ده چې قانون به د یو الله وي ان الحکم الا لله ان الحکم الا لله دا مسله چې بیانوي د دې مسلې لپاره به د الله نه سوال کې الله د جاسوسانو د شر نه مې بچ کا زه ستا حق بیانوم او په دې حق کې به توته تورې کړی توته به دې وخېږي چې ته د ځان نه خبرېږي ګاښ به دې بیا ګرځېدلي ومن شر حاسد اذا حسد د شر د کینهګر نه کله چې اظهار د کینې وکړي د نبی علیہ السلام په زمانه کې یهودو ته تاسو خیرې کوئ که نه د امیانو ته وایم خیرې ته کوئ او یهود کافرو که نه ولې کافر شوي قرآن سوره بقره کې وایي کفر یې وکړلو بغیا بینهم اول بیا د الله نه سوال کوو چې الله اخرنی پیغمبر راولېږي موږ به پرې ایمان راوړو د هغه په ملګرتوب کې به د عطفان والا او سرکوبي کوو بیا او چې کله پیغمبر راغلی فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به کفر یې وکړو ولې هلته وایي بغیا بینهم د وجې د حسد او د کینې په میندو کې کینه دومره لوی شی دی علماو لیکلي مفسرینو لیکلي تفسیر کې ابن جوزي لیکلي د دې آیات په تفسیر کې چې کینهګر سړی د دنیا نزي نو دا به کافر وي خیال کوئ موږ او تاسو دا جوړین الحمدلله په ډېرو کارونو کې ښه وو د پنجابیانو نه د نورو خلکو نه خو بلې په ډېرو کارونو کې موږ او تاسو پسا وو او بیا خاص کار چارمنګیان خو زما ماماګان دي د قدرت کار دی د دې ماما که چې دا ماشوم لاړ شي خورې که نسي ډاډه ډاډه کېږي تاسو لیدلی ولې هلته نیوي نیکوي نو څوک ورته څه نه شي که ته په کور کې ډېره موارکو وي خو چې خور دې راغله او د هغې سره ماشوم و ته ورته ټوک نه شي کولی که هر څه په بل هم راړی که نه خو ته ټوک نه شي کولی ولې هلته مور خفه کېږي دا به ورته ښځې سړی داسې که نه او د تره که چې لاړ شي د ټپس په شان به ناست دی ولې تره هغه په براوټه باندې په وراره باندې وار کوي ته لږ غوږ کوکه په بې ادبه داسې خرس ته وباسي چې د بوډاوالي پورې باندې بیا غوږ سوېږي نو زه د ماماګانو په کلي کې اوس ناست یم دا بعضې خبرې زه په برابره کوم خیال کوئ په تاسو چارمنګیانو کې حسد په 100 کې 100 نه دی په 100 کې 110 دی خیال کوا مدمن خمر والا هغه سړی چې نشه کوي او همیشګري په نشه وکړه پنځوس دې ته توبه وینیسته دا چې د دنیا نه ځي نو والله کافر دی او یو هغه سړی چې د مسلمان سره د هغه په مال او د هغه په علم باندې د هغه په اولاد باندې حسد وکړو حسد معنی څه چې الله د دنیا واخله که مال یې راکړي او که نه خو د دنیا د حسد معنی دا ده تمنا زوال نعمت الغیرې چې الله د ده د نعمت واخلي کمال یې راکړي او که نه یو غبطه ده الله د دې سړي په شان ته ماله حلال مال را د دې سړي په شان ته ښه علم مال را که د ده نه اخلي او که نه خو مال یې راکړه خزانې دې پراخه وي هغه جایز ده خو حسد ناجایزه دی موږ او تاسو اکثر په دې کې پراته یو ومن شر حاسد او بل امام ابن جوزي وایي دا حسدي کافر ولې ځي ځکه د عقایدو مسله ده دا عقایدو مسله ده دا د ایمان مسله ده چې په تقدیر باندې چا ایمان ونه لرلو دا کافر دی او دې مولوي صاحب اصلاح الدین له چې الله پاک مدرسه ورکړه محتمم یې کړو زما به رشتهداري اوس دونه خدمت کوي نو زما د الله په قضا باندې ناراضتیا ده زما د الله په فیصله په تقدیر مې ناراضتیا ده نو ځکه کافر ګرځي ده خیال کوئ او دا په علماو کې ډېرې حسد یهود هم ښکاره خبره ده مولانو او نور په دې تفصیل کې نه ځمه دا اشاره ډېره وه په ښځو کې حسد ډېري او په علماو کې ډېري الله دې زموږ په ټولو کې اخلاص راوړي عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه روان و مشکات کې حدیث دی نبی علیہ السلام صحابه ته وویل که د چا دا خوښوي چې په ژوندینې باندې د جنت اهل ویني نو دا سړی د جنتي دی صحابي وایي زما په زړه کې خو د پیغمبر د خبرې نه شک نه و ځکه پیغمبر چې څه ویلي صحابه په دې پوهېده چې دا حق ده
موږ او تاسو پکې خپله فلسفه لټوو منطق لټوو صحابه پکې منطق نه لټاو خو هغه صحابي وایي ما د ده لپاره د دې سړي کوشش شروع کړو چې د ده پټ اعمال وینم چې دا څه کوي چې زه هغه شروع کړم چې په ژوندي پیغمبر له یو سړي د جنت په باره کې د یو سړي ویل خو هغه به څه اعمال وو دا صحابي وایي زه ورسره لاړم چې ماخوستان لمونځ وشو مال یې بستره سمه کړه ځان یې سمه کړه خبر یې ویده شو ټوله شپه مې څوکۍ کوله چې دا به پټ پاڅېږي چېرته به جاړي څه اعمال به کوي د سهار مانځه ته که د سور پاڅېدو مال یې مې به راوړی دا سمه کړه چې د خو هېڅ ونه کړ بعضې سړی ډېر نیکي نو د خلکو نه ځان پټوي تاسو به پیسې اورېدلي دا مخکې د ابوبکر کلن او مولوي صاحب محترم الله دې د ده په علم کې نور هم فراست پیدا کړي زما په دې ولکه کې ډېرې خبرې راوستې نو هغه وایي کېدی شي چې زما د وجې نه د صحابي د شپې اعمال نه کول چې مخلوق ته ښکاره نه شي په دویمه شپه اوسه بیا لاړم زما ستاسې کار دی په درېیمه شپه بیا لاړم بس هغه یو طریقه وه ماخوستان مونځ به وکړو قضا یې مې وکړو ټوله شپه په څلورمه ورځ مې د الله پیغمبر نه تپوس وکړو چې الله پیغمبره د ده خو څه اعمال نشته ته خو فرض مونځ کوو بس وایي چې د ده د فرضو عباداتو نه بغیر نفلي عبادت هېڅ هم نه وي الله اکبر دې خبرې ته زړه نه یې واوړه د ده د فرضي عبادت نه بغیر نفلي عبادت ذره په برابر هم نه وي خو په دې کې یو عمل دی چې هغه عمل د وجې نه دا جنتي ګرځېدلی د ده په زړه کې اخلاص دی دا حسد نه کوي سبحان بیا زموږ مشرانو چې دومره لوړ مقام موندلی په څوارلسمه صدۍ کې د پنجپیر شیخ د الله کتاب داسې وخوستو چې د صحابو د زمانې په شانته محنت یې وکړو دا ولې د هغه سړي په زړه کې اخلاص و د دشمن کور لم ورځه د دوست کور لم ورځه او بې لالچه بې تمې بې عزته مسله بیانوه تکلیفونه تېروه دا ټول د هغې په اخلاص دالو الله دې موږ د هغې په نقش و قدم روان